زمونږ ډېر والدین د خپل اولاد د تربیت په بابت کې سنجیده نه دي. اوس کم والدین سنجیده دي؟ که تاسو دا سوال کول غواړئ نو زه تاسو ته راځه ښیم په دې وړوکي شانتې کلیپ کې تاسو وګورئ چې د والدینو د خپلو بچو څنګه تربیت کړی دی او په کوم انداز کې د بچو ته لګیا دي د دین لاره ښیي، یا په دې وړوکي شانتې کلیپ کې د دې ماشومانو څنګه پریکټیکلي طور باندې دوی ته د خپل مشرانو یا د اسلافو هغه چل دوی ته ورپه ګوته کوي. نو تاسو وګورئ چې دا ماشومان څومره په ښکلې او په معصومانه انداز کې د مونځ د ادا کولو کوشش کوي. راځئ چې لاول دا کلیپ وګورو او پس د هغې نه بعد په دې باندې یو دوه خبرې کوو. نیک عمله او صالح اولاد الله پاک د انسان د پاره صدقه جاریه ګرځولې ده. انسان وفات شي او په دې دنیا کې چې هغه څومره کارونه کړي وي دا ټول د هغه په نامه اعمال کې ولیکلی شي. خو په دنیا کې څه انسانان داسې وي چې هغوی د مرګ نه بعد هم د هغې نامه اعمال کې الله تبارک وتعالی نیکی او جزا لیکي. او دا هغه انسان دی چې دی په خپل ژوند کې داسې کارونه وکړي چې د مرګ نه بعد هم د هغې نیکو د ته ثواب رسي. د دغې صدقې جاریې پر فهرست کې الله پاک نیک او صالح اولاد هم لیکلی دی. زمونږ اولاد چې زمونږ نه بعد کم پاتې شي نو که هغه نیکنامه او صالحه وي، قرآن خوانه وي، د الله پاک د دین تابعداره وي او د خدای تعالی عز وجل د پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نام لیوا وي یا د هغې په نقش قدم باندې روان وي نو داسې اولاد د انسان د پاره صدقې جاریه ده او الله پاک به د دې اجر، د دې جزا او د دې نیکی دا به انسان ته باقاعدګۍ سره په نامه اعمال کې لیکي. ډېر والدین داسې دي د خپل اولاد د تربیت په حق باندې سوچ نه کوي. نو د دې اولاد پیدا خوشي لیکن د دې اولاد بیا څه کوي، کمې کارنامې کوي. نو زما محترمو د هغې نه ما او تاسو روزمره ژوند کې باخبر یې. ډېر والدین وایي چې زموږ اولاد دی نیکنامه شي او هغې له نیک تربیت مونږ ورکو چې په دنیا کې زموږ دپاره د سترګو د یخوالي ذریعه وګرځي او په آخرت کې راله د نجات ذریعه وګرځي. نو ډېر والدین خپل اولاد له داسې تربیت بیا ورکوي چې هغه واقعتا په دنیا کې د هغې دپاره د نیکنامۍ باعث وي او په آخرت کې د سرخرویۍ باعث وي. نو تاسو وګورئ چې زموږ ډېر والدین دي هغه خپل اولاد ځان سره نه جومات ته بوځي، نه په خپله نګرانۍ کې قرآن ته کښېنوي، نه په خپله نګرانۍ کې په هغې باندې د دین څه زده کړه کوي، نه په خپله نګرانۍ کې هغې ته څه ښکلې خبره کوي، نه بلکې همیشه دپاره هغې صرف او صرف فارمیلیټي چې ورته مونږ وایو هغه پوره کوي او د پلار په حیثیت سره چې د هغه کوم فرایض دي
کم ضروریات دي یا د هغه په ذمه باندې چې کم لوازمات دي دا والدین سر ته نه رسي. نو همدغه وجه ده چې آی روز ما او تاسو په اخباراتو کې په سوشل میډیا باندې داسې بچي وینو او ګورو چې هغې د خپل والدینو دپاره باعث زجر او توبیخ، یعنې موږ ورته د خفګان باعث جوړیږي، د پریشانۍ باعث جوړیږي. خپل اولاد څنګه ټیک کو او په څنګه انداز کې د هغې تربیت وکړو، دا وړوکي شانتې کلیپ تاسو وکتلو او لیدلو، څه مو خیال دی؟ دا ماشومان ولې لوبې نه شي کولی؟ ستاسو څه خیال دی؟ دا په محله کې کرکټ نه شي کولی؟ یا ستاسو په ذهن کې څه دي چې دا بچي چې کوم دی دا بلوري یا پتنګونه چې کوم دی بادي الزولې نه شي؟ ولې نشي الزولې؟ لیکن د دې والدینو د دې د تربیت حق د ادا کولو کوشش کړی دی. نو څومره خوند کوي، څومره مزه کوي دا ماشومان، اگر چې دی اوس لا تر اوسه پورې غیر مکلف دي په دې باندې الله پاک د طرف نه اوس لا هغه کرامن کاتبین د لیکلو هغه وخت هم نه دی راغلی، بیا هم تاسو ګوره څومره مزه کوي او څومره خوند کوي. څومره ښکلی انداز کې د دې تربیت شوی دی او لګیا دي د اوس نه دا ټریننګ کوي، د اوس نه دا تربیت کو. دا ورته چا ویلي؟ خدای مور پلار به ورته ویلي چې بچې شابه. د دې والدین هم زما یقین داري چې د دې والدین هم ګیر چاپېره ناست دي او د ماشومانو د دې تربیت اوس عملي او پریکټیکل په دوی باندې چې کوم دی نو تجربه کوي چې آیا موږ کوم تربیت دی ورکو نو چې زموږ د ماشومان په هغې کې پاس کېږي او که نه په دې کې فیل کېږي. نو څومره مزه کوي او څومره خوند کوي. کاش چې زموږ ستاسو بچي هم دقه شانتې د دین په لاره باندې روان شوي نو موږ ته به د خپل اولاد خوږوالی معلوم شي، د خپل اولاد هغه چې کوم اصل حق دی هغه به چې کوم دی نو موږ ته چې دا د انسان دپاره د سترګو د یخوالي ذریعه ده. نو دا به په دې صورت کې جوړیږي کوم صورت چې تاسو ولیده او تاسو وکتلو.